بس دوی اعتراضونه په علماو باندې شروع کړي یاره دا ملایان راته سخته وي دا دین دومره سخت شی نه ده دا ملایان له ځانه عیاذ بالله دا خبرې راته کوي اوس ته یو انسان یې یو امی یې د الله تعالی په دین باندې نه یې خبر ته له خدایه چې ډارېږې دا خپل ځان جهنم ته نه ورکوي ملا 14 15 14 کاله د الله تعالی دین ته ورکړي دي الله قرآن ته یې ورکړي دي د جهنم عذابونه د قبر عذابونه د آخرت عذابونه دا ټول ورته معلوم عیاذ بالله د عالم دا خپل ځان په خپله باندې جهنم ته ورغورځوي ولې تا ته یې دین سخت تا ته یې مسله سخته کړه تا ته په قرآن کې یو حکم چې کم دغه سخت نو بیا دوی اټیک په چا باندې کوي په علماو باندې چې ده کوي ملایانو باندې چې ده کوي دا ملایانې لس وارې ما ته سړی راغلی مسله یې راوړي بیان ورته وکړئ چې دا مسله خو داسې ده یاره که په دغه رقم باندې کم بیا به نسي صحیح یا په دغه رقم باندې ناروا ده که بیا داسې کړمه بیا به نسي یوه لار پسې ګوري دا لار چې ما دپاره اسانتیا چې ده جوړه شي د دغو یهودو او د نصاراو د دغو به عادت دا و کوم حکم چې به الله ورته راولېږو په هغه حکم کې به لږ سختي وله بس دوی به څه کوو هغه به یې بیا ړنګاو ختماوه به له خپله ځانه به یو شی ورسره ولیکل چې اصل کې دغه حکم دا رقم نه ده دا رقم ده هغه به اسانه کړل تحریفات یې په خپلو کتابو کې چې ده کوو او یو دغه قرآن عظیم شان ده دغه قرآن له اوله بسم الله الحمدلله څخه دا ته والناسه پورې 1400 کاله وتلي دي 1400 کاله تر 1400 هم لا زیات کلونه وتلي دي په ټول مخ د مځکې باندې به یو داسې انسان نه پیدا سوی په 1400 کاله کې چې یو زیر یو زبر یو پیش یو حرف د قرآن د څوک ورغلط ثابت په دنیا کې څومره پوهان خلک انجینران موجود دي چې لولو تیارې جوړوي کمپیوټر یې موږ تاسو لپاره جوړ کړو موبایل یې موږ لپاره جوړ کړو ډېر غټ غټ ذهنونه لري خو لیکن په دغه قرآن کې دغه مشرکان دغه کافران د موجوده وخت کافران هم که دا ټول کافران سره رايوجئ او په دغه قرآن د یوه لفظ د خرابېدلو او د دروغ کېدلو دپاره دوی اتفاق وکړي او د خپل سایه او خپل کوشش ټول ورباندې ولګوي او په کلو کلو ورباندې کښېني دا د الله داسې کتاب د الله یې ذمواري اخیستې ده د نورو کتابو الله ذمواري نه وه اخیستې د دغه کتاب ذمواري الله تعالی واخیسته چې دغه حفاظت به زه کوم د ورځ تر قیامته به زه حفاظت کوم د دغه به نه څوک یو حرف ورغلط کړي نه به یوه کلمه ورغلطه کړي نه به یو زبر یو زیر یو پیش به څوک ورغلط کړي او نه څوک غلطولی شي دا د الله رب العزت یو بهترین یو حق کتاب ده نو د هغو کتابونه چې کوم ول په هغو کې هغه هم د الله تعالی برحقه کتابونه ول خو دوی سره خراب کړل له خپله ځانه به تحریفات په هغه کې چیله کول نو الله رب العزت ورته فرمایي قل ته ورته وایي اانتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن کتم شهادتا څوک ډېر ظالم ده تر هغه چا کتم شهادتا چې پټوي شهادت کوم شهادت عنده چې دوی سره په خپله باندې موجود ده هغه کتابونه چې کوم دي تورات او انجیل ده په هغو کې د دغه قرآن حقانیت بیان سوی ده د دغه پیغمبر رسالت بیان سوی ده نو دا خو دوی باندې په خپل شاهدي ورسره موجوده ده دوی هغه پټ کړي دي هغه نه ظاهروي من الله الله تعالی جخه وما الله بغافل عما تعملون او نه ده الله تعالی غافله له هغو شانو جخه چې کوم عملونه تاسې چې ده کوئ په دنیا کې که ته هر څومره دا شهادتونه پټ کړي دا خبرې پټې کړي الله رب العزت یو داسې بادشاه ده یو داسې عالم ده چې د تا د خولې خبره خو څه کوي دا د لاس کار خو څه کوي د تاسې په زړه کې کم سوچ وهلی الله تعالی د تا په د هغه زړه په سوچ باندې هم الله تعالی خبرداره ده هغه سوچ تر خولې د رایستلی لا نه ده خالي سوچ دی ولی د الله تعالی په هغه باندې هم خبرداره ده له الله سره د هغه علم هم ده په حدیث شریف کې